بسم الله الرحمن الرحیم. من طمع فی الکل فاته الکل. من طمع فی الکل، هغه څوک چې د ټولو لالچ یې وکړو، فاته الکل نو ټول به ترې پوت شي. په دې سبق کې د لالچ نقصان بیان کړی دی چې یو انسان ته څه څیز میلو شي او دی بیا دا کوشش کوي چې هر یو څیز ماته میلو شي، نو دا کم شته چې ورته حاصل شوي دي دا به هم ترې پوت شي او ضایع به شي. او دې باره کې یو حکایت مشهور دی چې یو سپی و، نو هغه سره په خولې کې هډوکي و. په یو پل باندې تېرېدو، لاندې په اوبو کې خپل عکس ولیدو. نو ده دا کوشش کو چې د دغه عکس نه هم دا هډوکي والم، چې څنګه یې خوله کوله وکړه نو خپل هډوکي هم ترې لاندې پرېوتو. نو رښتیا خبره ده چې لالچ یو نقصان دې څیز دی. من طمع فی الکل فاته الکل، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې طمع د باب په تحه یفتحونه د فعل ماضي واحد مذکر غایب مغروب صیغه ده. طمعني مصدر راځي معنی د لالچ کول. فاته د باب نصره ینصرونه د فعل ماضي واحد مذکر غایب مغروب صیغه ده. پوتنې مصدر راځي معنی د ختمېدل ضایع کېدل. من طمع فی الکل فاته الکل، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، طمع فعل، پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، فی حرف جار، الکل مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو د طمع فعل پورې، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه د اصله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه دا مرفوع محلن دی او مبتدا شو. فاته الکل کې فاته فعل، هو ضمیر مفعول به، الکل د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.